زه پرون ډېر زیات یو وخت کې خفه هم شوم او سوچ هم واخیستم. ډېر څیزونه داسې دي چې هغه لا تر اوسه پورې زموږ د نظرونو نه پټ دي. مولانا محمد اکبر حقاني صاحب په مدرسه کې یو طالب العلم را سره هغه میلاو کو چې هغه یتیم دی او مور یې چې کوم دی نو هغه شهیده شوې ده او یوه خور یې د هغې خپلوانو کره کېنولې وه او دی پخپله په مدرسه کې و. نو ما یې بچی د کور د مفتي صاحب د کور خو څه انتظام نشته دی. نو ما دې زړه کې وي چې ځمکه تپوس مې ترې وکړو نو ویې ځمکه خو هم نشته دی، بس دغه وه چې دا خور ووړله سیلاب ووړله. زړه کې مې هسې راغله، ما ویې کړو الله ورله څه بندوبست وکړو. اتفاقیاتو یو ملګري را سره رابطه وکړله، ما ورته دلته یو یتیم دی، هغه له ځمکه ما اخیستل دي، کور ورله بیا هم جوړولي دي. هغه راته وایي بس مفتي صاحب وشوله، ځمکه به هم زه ذمهوار یم او د کور د جوړولو کې د پاسه د هغې هم زه ذمهوار یم. بیا مې زړه کې دا وه چې دا ماشوم دی او د پلار سهاره او د مور سهاره چې ختم شي او کور ورته ماشومه په کور پاتې شوله، د دوی به کفالت څوک کوي؟ دی به سوال کوي، دی به مزدوري کوي، دی به تعلیم کوي، دی به څه کوي؟ نو مولانا محمد اکبر صاحب راته وي مفتي صاحب ما وله یو رکشا بیه کړې ده، دا ورله اخلمه د یتیم له، او هغه به چې کوم دی نو یو سړی هغه به یې چلوي او دله به 10,000 روپۍ میاشت ورکوي، نو د ده د تعلیم او د ده د کور دا خرچه دا به پرې چلېږي. نو ما ویل ربه ته ډېر قادر ذات یې چې داسې خلق دې هم پیدا کړی دی چې خواخوږی دی او داسې خلق دې هم پیدا کړی دی چې د هغې په لاس کې مالونه دي او دولتونه دي او هغه په دغه ستا په دې مظلومو بندګانو باندې لګوي. نو دا وخت د امتحان دی، الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته په دغه امتحان کې د دغې غمزدو مسلمانانو ورونو سره د امداد کولو توفیق را نصیب وفرمایي.